بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا صمدا ونحن له صابحون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليا ولي الله اللهم إليك وجهي وإليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هر څوک چې دغه دعا ووایي کوم چې مخکې ماستی په مخکې تی د دغه دعا ذکر وکړي دغه دعا 360 واره ووایي دا سړی داسې دی لکه 360 حجونه چې وکړي بغیر مشقت او بغیر تکلیف نه او کوم سړی چې دغه دعا 360 واره ووایي دا سړی داسې دی لکه 360 واره چې د قرآن کریم ختم وکړي یعنی قرآن کریم 360 ځله ختم کړي او کوم سړی چې دغه دعا 360 واره ووایي دغه سړی داسې دی لکه 360 مریان چې آزاد کړي او نن خو مریان نشته لکه 360 کسانو په مابین کې چې صلح وکړي او کوم سړی چې دغه دعا 360 واره ووایي دغه سړی داسې دی لکه 360 دیناره چې د الله تعالی په لاره کې صدقه کړي او کوم سړی چې دغه دعا 360 واره ووایي دا سړی داسې دی لکه 360 غمجنه چې په سخت غم کې اخته یې د غم نه اخلاص کړي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه خبرې دغه کلام فرقی په دغه ټین کې جبرائیل علیه السلام راورسېدی وی فرمایل چې یا رسول الله هر بنده د بندگانو څخه د خدای جل جلاله او هر امتی ستا د امتیانو څخه چې په ټول ژوند کې دغه دعا یو وار ووایي الله جل جلاله فرمایي چې زما دې په خپل لویي او حرمت باندې قسم وي چې دغه سړي ته به زه وشي امر کوم چې صرف په ټول زندگی کې یو پیره دغه دعا ووایي اول دغه سړی به الله تعالی د فقر او د غریبۍ نه خلاص کړي د فقر نه به الله تعالی خلاص کړي د غریبۍ نه به الله تعالی وساتي دیم سوال د منکر او د نکیر د سبې غمه کې دغه سوال د منکر او نکیر به ورته اسانه کړي دریم به د مرګ مفاجات څخه وساتي مرګ مفاجات ته وایي چې ناڅاپه په سړي باندې مرګ راسي هغه که نیکوکاره سړی وي که چیرې د دنیا سره رخصت وي ډایرکټ د الله تعالی ملاقات وي که چیرې ګناهګاره وي د هغه دپاره بیا عذابونه دي عذاب الله تعالی ورکوي ځکه چې د مرګ نه مخکې څه مقدمه راسي سر درد راسي بله ناجوړي راسي په دغه ناجوړي بهتره ده چې په دغه باندې ځکه الله تعالی د انسان ګناهونه ورماپوي په دا ګناهونه مافیږي لکه نن سبا چې پر خلکو باندې زړه دوره را ناڅاپه ختم سي یا بل داسې خطر ور بله ناجوړي داسې عمله پر وکړي چې ډایرکټ یې ته کې زړه والونه باندې سم پلان سم دا کیسې دې ته مرګ مفاجات ویل کېږي او بل به الله تعالی دغه سړی د دوزخ اور پر دغه سړی باندې حرام کړي په دوزخ په اور کې به نه سوځل کېږي یعنی په جهنم کې به الله تعالی و دغه سړی ته عذاب نه ورکوي کوم سړی چې دغه دعا صرف یوه پیره ویلې ده دغه دعا یو پیره وویله په ټول ژوند کې یوه پیره وویل نو دغه سړی چې 360 واره ووایي دغه دپاره به څومره د الله تعالی رضا وي او پر دغه سړي باندې به الله تعالی څومره زیاته مهرباني وي او پر دغه به سړي به د الله تعالی څومره زیات فضل او کرم وي او بل به د قبر تنګي څخه الله تعالی دغه سړی وساتي چې رسول الله صلی الله علیه مبارک فرمایي چې دغه قبر کې کله نیکوکاره کښېښوي چې هغه په داسې راټینګي لکه کې بچی چې مور راټینګي په غېږ کې هغه ته تکلیف نه ورکوي او کله چې بدکاره سړی وي دغه به راټینګي چې د الله رسول دا ګوتې داسې سره ورکړي چې د یوې خوا پرشتۍ به یې د بلې خوا سره تېر شي دا د قیامت ورځې پورې به دغه عذاب په قبر کې دته ورکول کېږي
بل به دغه سړی د ظالم د ظلم او د کار او د غضب څخه به الله تعالی دغه سړی وساتي چې صرف په ټوله ژوند کې دغه دعا یوه پیره ویلې ده. یعنې چې دغه دعا څونه ډیره ویل کېږي الله تعالی رضا پر دغه باندې موقفه ده. الله تعالی به د دغه سړي سره راضي کېږي. باید که نو وایي صرف په ټوله ژوند او زندګي کې یوه پیره ووایو. نن سبا خلک ډیر شکایت د دنیا څخه لري، نو الله تعالی به دې غني وګرځي. د فقر او د غریبۍ څخه اول تور یې دغه دی چې د فقر د غریبۍ څخه الله تعالی انسان خلاصوي. الله تعالی و دغه سړي ته رزق ورکوي. نو که بل مقصد دپاره نه وایې د دغه رزق دپاره هم ووایې، هم به الله تعالی تا ته رزق درکړي او د نورو خلکو د غلامۍ به دې الله تعالی خلاص کړي.